انسان کلا کلا خمر گئے دریا دوا کالس چتا محل دیوی کاچ گئے دریا دوا کالس چتا محل دیوی کاچ گئے دریا دوا دا کلو نفس ذائقۃ الموت فکر وکڑا دا کلو نفس ذائقۃ الموت فکر وکڑا راضی بخا مخا فرمان د خدای دریا دوا کالس چتا محل دیوی کاچ گئے 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 دریا دوا فیس بک او د کاٹن جوڑے فنا دی پات کی گی فیس بک او د کاٹن جوڑے فنا دی پات کی گی فیس بک او د انسان کلا کلا خمر گئے دریا دوا بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرونو کتن کې زه رفیع الله مسافر اخنا مګری نن د دمل په علاقہ سے داسې یتیمون بچون دي تقریبا یو متحد او دوا بچون دي صرف دغه باباجي چې تقریبا 5-6 سال شي چې وفات شوی دی او لکه میش د یو سیستم راغلی دی چې 150 روپۍ منتلی جمع کوي هغه نه بعد په کور نه د سیکټر دی کنګای ته جوړ کی خپل دای پیسې ګټای شي سره سکول په ویلای شي نور خرچه برداشت کوي شي ان شاء الله ملګری صدقې کې ډېر شي وي سړی ته داسې مصیبتونه فتینه ورنه درکوي سړی په ګمان په سوچ نه وي مارګ څه پته نه لګي پرین زوړی کوي ونن د 30 سے 60 ډالر مرشه کېدای شي په دمان شي مارګ ته شي یا څه پته نه لګي او د میشټول جنون سره جمع شوی خپل پیسې مې سره جمع کوي خپل مدارات کې تخت خالص تعالی د رضا لپاره او د یو خپل طریقہ دو مسترا نسیم بھائی موجود دی نو یو د پښتنو کې د بچو متعلق لکه چې د دې طرف سایډ شي او نسیم الله السلام علیکم. وعلیکم السلام. نسیم الله بھائی دا بچون تقریبا سوره واقعي چې بچي وفات پای او چې دای کی مالی صورتحال دي هغه متعلق د سلش کې غاو کا او چې میرو کتین کې اوکسي او د چا چې صدا کې کړی دي اسپیشلی اورسیز پاکستانی چې هغه مستر ډیر تاون کې بداشه او میز خپل دلته پاکستان د 150 ملګری چې جمع کوي دغه د زیات شکرګزار ځکه چې دا زموږ شدا یو احساس پیدا شوی دی چې دا یتیمون خامخا رزق غو ته لګیږي خالد رزق په میاشنه د بقایا 11 مهینه هغه وژغوي او ضرورتینه ډیر وي. رفیع الله بھائی اول خو تاسو زه ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو دای ته رولای او دای ته مو د سامان ولګو ډیر پاندې وکړو او دا بچی خو داسې دي چې دای باباجي تقریبا 6-7 سال وشو چې وفات ده آیا څه حادثه و یا څه وي خو وفات شوی دی که نه اوس دی دا ډېر وړي کنکی پوته شوی و که نه دا بل بچی خو وخه نه دا ډېر وړي کنکی پوته شوی و هغې نه بعد خدای پاک ستر کړل بیا ورنه دومره ورته ګزاره کړله چې غریبون کلی شي څه لکه مدد که خلک د سره بیا کوندې توس ته مې وویل که نه چې داسې غریبون دي داسې سیسټم ته ولګوي چې دی لکه مکمل د بچونه د 2 بچونې دي دغه پرورش دی وکړي دغه لپاره تاسو میش په خبره عمل وکړ ډېر خوند یې وکړ چې تاسو میش ته روللی او تاسو دوی سره دومره مدد وکړو هغې نه علاوه بس تاسو دا سیسټم ته ورغلو دوی خو ډېر خوښ دي او مطلب دا دی چې دوی د وړکې بچون دي او دا خو یتیمون پته شوي وي او ورنه ښه څه نه څه مدد به سره کوي خو لکه بار کې دوی خپل داسې دي که نه چې اوس خامخا فیملي دو مطلب خرچې ښه کېږي ورنه خپلې خرچې چې کېږي لکه مطلب یوسف کې تو ګرون دی نن سبا او ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دوی ته روللی چې کوي بابا د وفات دی بابا دې شته چېرته دی سوره واقع شي مطلب بابا د پزړه کېږي په د سامان خواړ شي په د سامان خواړ شي او د اوس سوره ده کې د خالته لوس منځه سوره ده وته کې سوره ده وته کې داخل هم ډېر کلش کې تو سوره ده وته کې په دوه ده کې ډېر دوه ده کې سره دوه ده کې
آسان کلا کلا خو مرګ دریا دوا کالس چتا محل دیوی کاچ کای دریا دوا کالس چتا ملګری دا تقریبا 150 روپۍ په دغه کورس چې کومې تیرې خوښۍ دي بیا واپس کوي لکه حادثې دي بابجیون خامخا وفات کېږي د خلکې زه خپل یتیم یم او ډېر داسې کسونه وي چې حواس لري او ځینې داسې کسونه چې حواس نه لري هغې ته دکې ورکول دا په میشتو باندې ګوګل کې موږ خپل ژوند سره ګډ شوي خپل واس مطابق چا چې څومره صدقه پشي موږ تنظیم سره جمع کولی شي موږ داسې کسونه پشي ګرځي چې سپیشلی ضرورت وي ورته او انشاءالله دا سیستم مو پاته کړی دا دوی شک شلای چلوي او داسې پسمانده ریاشي دي چې د مثال د دیکون په کلی شو شک شلای وچلیږي دا ټوټل سامان فکس پرایس سامان دی او په رسیدینه مو هر شی ورته وړي دي سټیکر په لګولي دي په قیمتونه په لیکلي دي او د وړه بچیون پې پیږي او لکه فکس پرایس سامان دی هر شی په 40-50 روپۍ جنابو انشاءالله دوی دومره وکړي چې دا ټوټل مو حساب ته کړی دا سامان چې ټوټل خرڅ کړي 12-13-14-15 هزار سره روپۍ ګټلی شي او بیا مزید د نور سامان خپل تر وړي دلته ما کسانو سره نسیم الله بای دي دا خامخا منډه تراپوي سره وایي چې دوی پیسې جمع کوي او بیا دوی ته عادت کا واستوي شو کورونه ته واستوي شو بیا خپل سامان تر کې مګر دا میجو نه د نمایش لپاره کې نو د بل څه مقصد شته په سیاسي یا د بل خبره خالص د معاشره محبت خپرول دي دا د میشتو فرض دي یا یتیمون بچین دي او یتیم بچی په سر چې خلیلوس در کې حدیث ته چې څومره په لوس لوند وشتون شي د یو وشته په سر باندې الله پاک نکي درکوي به دا خو داسې د میشتو معاشره ګلون دي چې دا چېرته ریږي که دا داسې وشي چې دی نیک تربیات وشي دی په خپله مقتضۍ نه باچ وي بیا دا د معاشرې دپاره ډېر زبردست انسان جوړېږي او که چېرې داسې لوکفار او یا داسې میش د معاشرې د نظیر نه لوندې پرېوځي بیا د داسې کس نه ستر شي چې خپله معاشره کور ځینې تنګ وي مور نه تنګه وي دغه د وجې موږ دا سیستم روان کړی دی دا سیستم وړی دی لکه سړي ته داسې نه ورلګي چې دا خو ډېر یا خو دا انشاءالله یوه ورځ دا ځای ته رسېږي چې هر سړي په خوله د وغوي موږ خالي دمره درته وایي چې موږ ته خالي د وبشي کوي کوشش نه کوي موږ چې الله پاک موږ ته دمره عزت بخښي وکړي چې دغه بچونو لپاره خالي موږ اوس چګوي چې په باندې خلک لبیک کي بس واحد یو دا مقصد نه دی په خالص اخلاص ته الله دې رضا دې پوره او رفیع الله بھائی بس انشاءالله چې دای سره موږ خپل مدد کی چې واس مطابق مسوره کیږي دا سامان روړل شي څه شي انشاءالله موږ دای د پوره سپیشل ټیمو بوسی او مطلب دا دی چې موږ دای سره انشاءالله مدد کی چې موږ دغه سامان د بازار نه یا کیم ځکینه دای ته په غیر ټوري چې سرنګ تورمین درای دی انشاءالله موږ دا کوشش وی دی سره بل ویډیو سره د نوړ اجازه ته دی الله په امان